سبحانك اللهم پاکی دا تعالی را اے اللہ وبحمدک او حمد و ثنا دا تعالی را اے اللہ وتبارک اسمک مبارک تے نمستا وتعالی جدک او لوی دے شانستا ولا الہ او نشت دے لائق دا عبادت غیرکا سیواستانا اعوذ باللہ زپنا وارم پا اللہ سرا من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلے شوینا بسم اللہ پنم دا اللہ شروعکم الرحمانی چی عام مہربان دے الرحیم او خاص مہربان دے دا دی اغا محاورتی ترجمہ دے یو علمی ترجمہ دا چی دا مرکب توصیفی دے آغا قسم دا مرکب ناقص دے و مرکب ناقص چی دے آغا بلا حکمی خو لیکن دا کم عام ترجمه پښتو کې د عوامو د پاره ژبه دغه ترجمه دا دی پسې بیا سورۃ الفاتحه به شروع کین نو هغه دا شي الحمدلله ټول ثنا صفاتنا په طریقه د الوهیت خاص الله لره دی رب العالمین چې پالون کې د ټولو مخلوقاتو دی چې رب د ټولو مخلوقاتو دی الرحمن عام مهربان دے الرحیم خاص مهربان دے دا عام مهربان او دا خاص مهربان دا مطلب دے چې الله جل جلالو په دنیا کې عام مهربان دے که کافر دے او که مسلمان دے که هر یو مذهب والا دے او که خدای منیو که نه منی خدای پاک په مهربان دے رزق ولا ورکوي خو په قیامت کې بیا دا معامله داسې نه ده قیامت کې بیا خدای پاک خاص مهربان دے صرف مؤمنانو مسلمانانو اغوی د با جزا ورکی او خیخ او نیکی بدلی به بیا اغوی ورکی نو ځکه عام مهربان دی او خاص مهربان دی یا بخون کې مهربان دی یو ترجمه ده مالک یوم الدین چې باچا د ورځې د قیامت دی ایاک نعبد خاص تعالی را مونږ عبادت کوو و ایاک نستعین او خاص تعالی امداد غواړو اهدنا اخیا منتا الصراط والارا المستقیم برابرام صراط الذین لار د هغه کسانو انعمتا چې تا انعام کړی دی علیهم پاوی باندې پکم خلکو باندې چې یا الهی تا انعام کړی دی نو مونږ تم د حق خلکو لارو خیا چې هغه نبیین صدیقین شهدا صالحین چې کم بل آیات کریمه کې راځي نو دغه کسانو د لار مونږ ته مخیا او د کوم خلکو باندې چې ستا غضب دی او قهر دی دا غوینه مونږ وساته نو مانځه کې به دا دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم او خیا مونږ ته لاران المستقیم برابرام صراط الذین لار د هغه کسانو انعمتا چې تا انعام کړی دی علیهم پاوی باندې غیر المغضوب لار د هغه کسانو چې غضب کړی شوی دی علیهم پاوی باندې ولا الضالین او نلار د گمراهانو آمین خدای قبول کی دعا زمونگا سورۃ الفاتحه ختم شو دین رسو بیا پدې کې ډک رکعاتونه چې کم د مانځوینو پای کې سره زم د یو سورتي په وس کول د سورت وسره نو هغه چې هر سورت وي عام طور باندې خلق سورۃ الاخلاص وي نو داغه ترجمه دادا قل اے محبوب کریمات تو فرمایا هو الله احد چې الله جل جلاله یو دی الله الصمد الله بی حاجت دی الله بی نیاز دی لم یلد ند الله جل جلاله نسو پیدا دی ولم یولد او ند الله د چانه پیدا دی ولم یکن له او نشته دی د الله جل جلاله سرا کفوا په برابر والی کې احد اسو بیا به رکوع ته د رکوع دپاره به تکبیر ووایي او رکوع ته به کده شي الله اکبر معنه ده چې الله ډېر لوی دی په رکوع کې به دی 3 ځله وایي سبحان ربي العظیم معنه دا ده چې پاکي ده رب زما لره العظیم چې لوی دی د دې نه وروسته بیا تسمیع دی سمع الله لمن حمده اوري الله جل جلاله د هغه چا دپاره حمیده چې څوک د خدای پاک حمد و ثنا بیانوي ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد دواړه جایز دي ربنا اے رب زمونږ لک الحمد تا د پاره حمد و ثنا ده د دین وروسته بیا د سجدې د پاره تکبیر دی الله اکبر او په سجده کې به 3 ځله سبحان ربي الاعلى وی
معنی دا د چې پاکي د رب زما لره الاعلی چې ډېر لوی دی. بیا په دغه طریقه باندې بل رکعت به وکړي، بیا به تشهد ته کښېني قاعدې ته. نو د تشهد چې کوم د عبدالله ابن مسعود سے په روایت باندې ذکر دی، نو هغه چې کوم په دې مانځه کې وایو د هغې ترجمه بیا دا ده: التحیات لله، ټول د ژبې عبادتونه، ټول قولي عبادتونه لله خاص الله لره دي. والصلوات، ټول بدني عبادتونه الله لره دي. والطیبات، او ټول مالی عبادتونه الله لره دي. السلام علیکا، سلام دی پتا باندې ایها النبی، اے نبی علیہ السلام. دې ځای کې به چې انسان کله دې ته راورسي نو زړه کې به دا توجه وکړي، لکه څنګه چې امام غزالی صاحب احیاء العلوم کې ذکر کړی دي چې واحضر فی قلبک النبی صلی الله علیه وسلم وقل السلام علیک ایها النبی. چې ته به په دغه ټیم کې د نبی علیہ السلام توجه وکړي او دا به انشاء وایي، لکه بعضې کسان وایي چې دا د معراج هغه واقعه ده، نو ته به صرف د هغه حکایت نقل به کې، بلکې داسې نه ده، بلکې دې ځای نه به ته انشاء ابتداء لکه ته چې په نبی علیہ السلام باندې سلام پیش کړې، نو په دغه شان په صیغې د خطاب باندې چې ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، داسې دې باندې به نبی علیہ السلام ته سلام وکړي. ورپسې چې کومه بل سلام دی چې السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین، نو دا هم په طریقې د انشاء باندې دی، یعنی نوې سلام دی، هغه زړه قصه نه ده چې په مانځه کې ته د معراج قصې کې، بلکې دا به انشاء دغه رنګې په نبی علیہ السلام باندې او په نورو صالحینو باندې به سلام وکړي. نو د هغې ترجمه دا ده: السلام علیکا، سلام دی وی پتا باندې ایها النبی، اے نبی علیہ السلام. ورحمت الله، او رحمت د الله دی وی، وبرکاته، او برکتونه د الله دی وی. السلام علینا، او سلام دی وی په مونږ باندې، وعلى عباد الله الصالحین، او د الله جل جلاله په ټولو نیکانو بندګانو دی سلام وی. اشهد ان لا اله الا الله، زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې نشته دی لایق د عبادت سوا د الله نه. واشهد ان محمدا، او زه ګواهي ورکوم چې بېشکه محمد علیه السلام عبده، د الله جل جلاله بنده دی، ورسوله، او د الله رسول دی. دې ته وایي لنډه قاعده، دې ځای پورې لنډه قاعده ده. د دې نه اخوا بیا چې کومه اخیری قاعده چې کوم مانځه کې فرض ده او په هغې کې ورسره دا درود ویلی کېږي او دعا پکې کېږي، درود ویلی کېږي، نو د هغې نه وروسته بیا د درود شریف ترجمه دا ده چې اللهم اے الله صلی ته رحمتونه نازل کا، رحمت وکړه علی محمد، په محمد علیه السلام باندې، وعلى آل محمد، او په آل د محمد علیه السلام باندې، کما صلیت لک، څرنګه چې تا رحمتونه کړیو علی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام باندې، وعلى آل ابراهیم، او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې. انک یا الله، تشی حمید ستایل شوی، مجید او عزت والی. اللهم اے الله، بارک تبرکتونه وکړي علی محمد، په محمد علیه السلام باندې، وعلى آل محمد، او په آل د محمد علیه السلام باندې، کما بارکت علی ابراهیم، لکه څرنګه چې تا برکتونه کړیو په ابراهیم علیه السلام باندې، وعلى آل ابراهیم، او په آل د ابراهیم علیه السلام باندې، انک بېشک ته چې حمید ستایلی شوی، مجید او عزت والی. بیا ورپسې اخره کې دعا ده، د هغه دعا ترجمه دا ده چې اللهم اے الله، ربنا اے رب زمونږه، آتنا راکړه مونږ فی الدنیا، په دنیا کې حسنتا نیکی، وفی الاخرت، او په آخرت کې حسنتا نیکی، وقنا عذاب النار، او وساتې مونږ د عذاب د اورنا. د دې ځای پورې د مانځه پوره ترجمه شوه. بیا ورپسې سلام دی، خو کم چې د ماسخوتن لمونځ دی نو په هغې کې دعای قنوت ویلی کېږي په وترو کې، نو د هغه دعای قنوتو ترجمه چې ده نو هغه په دې طریقه باندې ده، هغه داسې ده: اللهم اے الله،
انا بیشک مونگ چیو نستعینک طلب د امداد کو استانا ونستغفرک او طلب د بخنی کو استانا ونؤمن او مونگ ایمان لرو بک بتا باندې ونتوکل او مونگ توکل کو علیک بتا باندې ونثنی علیک الخير او مونگ استاد خیر سناګانی وایو ونشکرک او یا الله مونږ ستا شکر کو ولا نکفرک مونږ ستا ناشکری نه کو ونخلع او مونږ جدا کیږو ونترک او مونږ پریدو من هغه څوک یفجرک چې ستا نافرمانی کوي اللهم یا الله ایاک نعبد مونږ خاص تعالی را عبادت کو ولک نصلی او خاص تعالی را مونږ کو ونسجد او مونږ سجده کوو الیک نسعى او ستا طرف ته مونږ منډې وهو ونحفد او مونږ جلدی کوو په اطاعت ستا کې ونرجو رحمتک او مونږ امید لرو د رحمت ستا ونخشى عذابک او مونږ یریږو د عذاب ستانا ان عذابک بشک عذاب ستا چې دی بالکفار په کافرانو پورې ملحق پیوس کېدون کې دی نو دا د مانځه پورا ترجمه شو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته د الله جل جلاله د عبادت په کامله طریقه باندې د کولو توفیق راکړي